کور د معاشري یو بنیادی یونټ دی. معاشره سٹارټ کیږي د کور نه. نو که مونږ ټول د خپل کور جایزه واخلو چې زما کور هغې کې سکون شته، هغې کې مینه شته، هغې کې محبت شته، هغې کې د معافۍ رواج شته دی چې که څوک غلطي وکړي نو هغه معاف کړي او هغه پوه کړي په مهذب طریقې سره، او که نه ټک پړک وي. لکه چې څنګه زمونږ زه ډېر ادب سره دا خبره کومه چې زمونږ په کورونو کې زمونږ مشران، زمونږ میندې، زمونږ خویندې چې کله بچو نه غلطي وشي نو هغه څونه سختۍ سره هغې ووښي او څنګه عجیبه خیرې کوي. تاسو مونږ ټول مونږ بچو ته وایو چې وی خره، وی بدتمیزه، و شیطانه. دا چې کوم الفاظ دي که نه دا ډېر زهریله الفاظ دي او په دې لفظونو باندې مونږ دا خپل نسل په خپله بربادو، د خپل لاسه بربادو. مونږ ته د دې الفاظو د نقصان او د خطراتو اندازه نشته. تاسو که بچی ته دا الفاظ زیات وایه چې دا ډېر شیطان دی، دا ډېر روان دی، نو دا عمقه شی د نه جوړېږي، عمقه شیطان تی جوړېږي، عمره روان تی جوړېږي. او که تاسو په خپلو کورونو کې داسې ماحول جوړ کړئ چې ستاسو د خولې نه وتلو والا هر ټکي چې هغې باره کې تاسو سوچ کوئ چې یو هم داسې غیر مهذبه ټکي ستاسو د خولې نه ونه ځي، چې تاسو ته دا شعور میلاو شي چې زما د خولې نه هر یو وتلو والا ټکي چې دی نو هغه مهذب وي، هغه مینې والا وي، هغه شفقت والا وي. که تاسو وی بچی ته دا ووایي چې زما دا بچی ډېر بهادر دی، نو تاسو هغه بچی بهادر جوړېدو کې د هغه مدد وکړو چې زما دا بچی ډېر ښه بچی دی، دا ډېر محنتي بچی دی، د ده سبق سره مینه ده. نو دا تاسو په دې ټکو باندې د دې بچی تربیت کوئ لګیا. نو دا تربیت شروع کیږي د خپله کوره. خپل مور او پلار د بچی ټولو نه مخکې استادان وي.